اوله سپارہ سورہ بقرہ شپږم رکوع. اوله سپارہ سورہ بقرہ شپږم رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب یاد کړئ نعمتی التی زما اغه نعمتنا انعمت علیکم چې ما په تاسو باندې کړي دي، وانی فضلتکم او بشک ما تاسو ته فضیلت درکړی علی العالمین د اغه زمانه په جهان خلکو باندې. واتقوا ويریږئ یوما د اغه ورځنا لا تجزی نفس عن نفس شیئا چې بدل بن ګرځي یو ځان د بل ځان نه یو شیز کې، ولا يقبل منها شفاعت او نه به قبلېږي له دې نفس نه سفارش، ولا يؤخذ منها عدل او نه به اخیستلی کېږي له دې نفس نه څه بدل، ولا هم ينصرون او نه به د کافرانو مدد کېږي. وإذ نجیناکم یاد کړئ چې موږ تاسو ته نجات درکړلو من آل فرعون فرعون والونا یسومونکم سوء العذاب چې د به تاسو لره سزا درکوله په سخت سزا درکولو سره، یذبحون ابناءکم ستاسو زامن بیا مړول، ویستحیون نساءکم ستاسو لونه بیا ژوندی پرېښودلې، وفي ذلکم بلاء او په دې کې ستاسو دپاره امتحانو من ربکم د رب له جانبه ستا له طرفه د ستاسو ربه عظیم لوی. وإذ او یاد کړئ فرقنا بكم البحر چې موږ په تاسو باندې سیرل وکړل د دریاب، فانجیناکم بیا موږ تاسو لره نجات درکړلو، واغرقنا آل فرعون موږ فرعون وال غرق کړل، وانتم تنظرون په داسې حال کې چې تاسو ورته کتل. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى یاد کړئ چې مونږ موسی نه وعده واخیستله 40 لیله د 40 شپو، ثم اتخذتم العجل بیا تاسو اسخی وګرځولو بطور معبود من بعده دین رستو، وانتم ظالمون او تاسو وی ظالمان، ثم عفونا عنکم بیا مونږ تاسو لره معافي درکړله من بعد ذلك دین رستو لعلکم تشکرون لپاره د دې چې تاسو شکر ادا کړئ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ یاد کړئ چې موږ موسی علیه السلام ته ورکړلو کتاب او فرق کوونکی کتاب، لعلکم تهتدون لپاره د دې چې تاسو په هدایت شئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد کړئ چې موسی ووی خپل قوم ته یا قومي ای زما قوم خلکو، انکم ظلمتم انفسکم بېشکه تاسو ظلم وکړو په ځانونو خپلو، باتخاذکم العجل سخی بطور معبود ګرځولو، فتوبوا الی بارئکم پس تاسو توبه وباسئ خپل رب ته، فاقتلوا انفسکم خپل ځانونه په خپله مړ کئ، ذلکم خیر لکم دا ستاسو دپاره غوره حکم دی عند بارئکم د ستاسو رب په نزد باندې، فتاب علیکم پس هغه رب ستاسو توبه قبوله کړي، انه هو التواب الرحیم بېشکه شان دا دی هغه ذات ډېره توبه قبلونکی مهربان دی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى یاد کړئ چې تاسو ووی اے موسی لن نؤمن لک هرگز به موږ په تا ایمان را نه وړو، حتی نر الله جهرة چې ښکاره ته موږ ته تر څو الله ونه ښایې، فاخذتکم الصاعقة پس تاسو لره یوې چغې یا تاسو لره یو تندر نسل وکړل، وانتم تنظرون په داسې حال کې چې تاسو کتو.
ثم بعثناکم بیا مونږ تاسو را پورته کړی من بعد موتکم رستو د مرګ د ستاسو لعلکم تشکرون لپاره د دې چې تاسو شکر ادا کړئ وظللنا علیکم الغمام مونږ په تاسو باندې سوری وکړو د وریځه وانزلنا علیکم مونږ نازل کړل راښکته مو کړه په ستاسو باندې من والسلوى من او سلوى پاخه مړزان او حلوا کلو خورئ من طیبات د پاکو شیزونو نه ما رزقناکم هغه چې مونږ تاسو لره رزق درکړی وما ظلمونا او مونږ ظلم نه دی کړی ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کوونکي وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية یاد کړئ چې مونږ اوې داخل شئ دې ښار ته فکلوا منها پس خورئ په دې ښار کې حیث شئتم چېرته چې تاسو خوښئ رغدن په مړه خېټه سره وادخلوا الباب داخل شئ دروازې ته سجدن په سجدې کولو سره وقولوا او تاسو وایئ حطة مونږ ته بخښنه وکئ نغفر لکم مونږ به تاسو لره بخښنه وکړو خطایاکم هغه ګناهونه د ستاسو وسنزيد المحسنین او زر دې چې نیکي کوونکو لره به نور اجر ورکو فبدل الذي پس بدل وګرځولو هغه خلکو ظلمو چې ظالمانو قولا خبره غیر الذي په علاوه د هغه خبرې سره قیل لهم سچ دوی ته ویلی شوي وو فانزلنا پس مونږ نازل کړلو علی الذین په خلکو باندې ظلمو چا چې ظلم وکړلو رجزن عذاب من السماء له آسماننا بما كانوا يفسقون په سبب د دې خلکو بې حکمۍ یعنی حکم نه منلو سره